السلام علیکم ناظرین، یو ځل بیا ستاسو په مخه موږ دلته موجود یو او هغه علاقې چې کوم د سیدګۍ په د سیمه باندې موجود دی موږ راورسېدو. دا وخت موږ د بیلې ګړلې په مقام باندې موجود یو او په دې عقب کې شاته تاسو ته ښکاریم چې دا د سیدګۍ هغه علاقې دي، هغه غر دی، هغه لار ده چې په دې باندې سیدګۍ ته مخامخ په وړاندې باندې ځو. دا علاقه د دې نه مخکې ایکسپلور شوی نه ده. موږ چونکې د میډیا سره تعلق دی، خو زموږ هم دا اولنی ځل دی چې یاره د ښکلې سیمې چې د کتل او د لیدلو کې ډېر فرق دی، ځکه چې د مۍ میاشت ده او د مۍ اخرنی تاریخ دی. خو دلته نن داسې موسم دی چې یاره یخني زموږ وشوره په دې ګنټه نیمه کې. نو تاسو ته نن د دې علاقې موږ هغه سیمې به ښیو چې کوم دا غرونه زموږ سره دلته موجود دي. که دا کیمرامین لږ غونډې تاسو ته وښیي نو دلته د ښکلې مخامخ چې کوم غرونه دي، ځنګلې دي، د دې خپلې ښکلا ده. بلکې په عقب باندې د هغې سره سره په دې وخت کې د واورې دغه او دا کوم جی او منډه چې تاسو ته وښودله دا سفره منځی دې ته وایي چې سفرې منځي خپل یو دغه دی مقام دی او هغې ته چې وخېږي نو د هغې نه ډېر ښکلې علاقې او ډېر ښکلې درمنونه او سیندونه هغه په نظر راځي. دې وخت کې زما سره دلته موجود دی بختیار زمین خان د تنظیم اساتذه صدر دیربالا چې هغې هم تپوس کوو ځکه چې د هوشیارۍ د سیمې سره د هغې تعلق دی. نو بختیار صاحب تاسو موږ ته دا ووایئ چې یاره دا علاقه چې کومه ده چونکې سهولیات خو دلته نشته دی، روډ حالات دغه دي، ښکلې سیمه ده. یاره کم سے کم زمونږ سیاسي قیادت ته پکار دی چې یاره داسې علاقې چې هغه کم سے کم د سیاحتي مقامات دي موږ دا ویلی شو. نو د دې لپاره د روډ د پخلي یا د هغې د کلاولو ضرورت دی چې زیاده سے زیاده سیاحت ته فروغ میلاو شي او خلک دلته راورسي. او ځکه چې زمونږ هم اولنی ځل دی چې دې علاقې ته رالو نو دې سیمې ته څه وایي او په کم نظر تاسو ګورئ چې دې نه مخکې وایي سیدګۍ ده، د سیدګۍ ډنډه ده چې ډېره مشهوره ده، هغې ته هم ځي. نو ستاسو څه دغه دی د حکومت نه او د خاص کر د خپل سیاسي قیادت نه چې یاره زموږ چې کوم د دیربالا دی چې هغوی په دې مد کې څه کول غواړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زاهد جان وروره، زه ستاسو او ستاسو چې کوم د میډیا ټیم راغلی دی د هغو ټولو د زړه کومې نه شکریه ادا کوم او تاسو زموږ دعوت قبول کوو شریع درې ته رالی. زما نوم بختیار زمین دی، صدر تنظیم اساتذه دیربالا، رهایشي تعلق زما د هوشیارۍ درې سره دی. اصل کې د داروړې نه چې کم کله ترابر شي او دا مین د هوشیارۍ کم روډ چې دی نو دا د ټوټ پوټ شکار دی او دا تنګ هم دی. تاسو رالی، تاسو لامچړه فشاره مو کوت، بیا تاسو لاندې رالی د دغه چې کوم علاقه ده د مڼې ګټ علاقه تاسو هغه مو کته. اوس مونږ ګرله بیله چې څنګه تاسو ویل دا ګرله بیله ده او دې نه سم وروستو په 45 منټ بعد د دې نه دغه د سیدګۍ جیل دی دلته. نو لهذا یو خو زه په اولنۍ مطالبه مې د سیاحانو ده چې که پیدل یو کار څنګه وي دې علاقې ته راشئ، د علاقه وینئ، ډېره ښایسته او ډېره زبردسته علاقه ده. او څنګه چې د جیل سیف الملوک په حواله باندې بعضې قصې او خبرې موجودې دي او مشهورې دي، نو هغه خبرې د سیدګۍ جیل په حواله هم مشهورې دي. نو لهذا مونږ وایو هغه خلکو ته هغه کې ګوره هغه کې فرق دا دی که نه چې هغه ته سیف الملوک ته ښکلې روډونه تللي، ښکلې ښکلا ده، ښکلې علاقې دي، د هغې نه دا علاقې ډېرې ښکلې دي. خو چونکې روډ نشته، د روډ سهولیات دي نو هغه زما درخواست دا دی چې روډ چې دی هغه تیر ډسټرکټ ګورنمنټ په دې روډ کې څه لږ لږ کار کړی دی. بیا د هغې نه سرو سیاسي قیادت پکې کار کړی ډېر کم دی، هغه ډېر کم. زه یم چې دلته کم از کم دا روډونه پاخه شي دې ته او کم سیمنټډ روډونه چې هغه جوړ شي، بهترین کلوټونه پکې جوړ شي، بهترین دلته دا علاقه د سیاحت دپاره ډېره بهترینه. تاسو وکته په خپله یي ډېره بهترین علاقه ده. جی ناظرین، څنګه چې تاسو واورېدله نو دا علاقه ډېره ښکلې علاقه ده او دې لپاره پکار ده چې زموږ د دې سیمې سره څومره تعلق دی نو هغومره موږ ته پکار ده چې نور هم دې ته لږه ترجیح ورکړو. او یو بل ملګری هم زموږ سره دلته موجود دی محب الله اکبرو چې هغه د هغې نه هم تپوس کوو چې یاره کم سے کم دا دومره ښکلې علاقه ده نو ولې تاسو نوجوانان د دې لپاره یو اواز نه اوچتوئ چې یاره کم سے کم دا علاقه زمونږ MNA شته دی، زمونږ MP شته دی، ولې دا روډونه نه جوړوي؟ د ټولو نه اول خو زه زاهد جان صاحب ستاسو او ستاسو د ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ان ایکسپلور ایریا چې د هوشیارۍ درې سره تعلق ساتي دا هم د خلکو ته د میډیا په وساطت سره او د کیمرې په سترګه باندې خلکو ته ایکسپلور کړه. نو په کیمره باندې به ناظرین په خپله ګوري د دې علاقې ښکلا، د دې علاقې چې څومره خوبصورتي ده هغه په خپله کتی شي. خو زه به د دې علاقې په حوالې سره دا ووایم چې دا ډېره ښکلې علاقه ده، جنت نظیر وادي ده، خو اکسس چې دی نو اکسس ورته ډېر زیات کم دی
ایکسیس ته بالکل روډونه د نش برابر دي نو کپرس کا دې ته کم بیسیک فیسیلیټیز چې دي او دې ته صرف کچا روډ خوشته دی کنه کچا روډ شته جی خو هغه بالکل د نش برابر دی نو کپرس کا چرته په دې روډ باندې حکومت وخت ترجیح ورکي زمونږ چې کوم منتخب ایمینیز او ایمینیز دي او هغه د دې لپاره پند ورکي او دا روډ جوړ کړي شي نو د سیاحت سره سره دا علاقه د میډیشنل پلانټ د ریسرچ د میډیکل او د فارمیسي چې کوم سټوډنټس دي د هغوی د ریسرچ دپاره ډېر یو ښه سپاټ دی او ډېر میډیشنل پلانټ چې دي دلته اویلیبل دي او د ریسرچ دپاره ډېر یو ښه فیسیلیټي چې ده او ډېره یو ښه اپرچونیټي چې ده دا اویلیبل کیږي خو که فرض که چېرته زمونږ مشران په دې خبره باندې روډ جوړ کړو صحیح شوه او دا علاقه چې ده دا ته ایکسیس پرووایډ کړو جی ناظرین تاسو واورېدلو چې څومره ښکلې علاقه ده ذکر یې وکړو چې میډیشنل پلانټس دي دلته جړی بوټیا دي د دې ځای ذکر مخکې نه راشي اوس به موږ ورو ته ورو انشاءالله کوو به اولنی ځل دی چې دا علاقه موږ ایکسپلور کوو او نوې علاقه ده دلته د سیاحان لږ ډېر موږ وکتل چې هغه هم را رسېدلي چونکې روډ دغه دی نو زما سپیشلي د صوبایي حکومت نه او د هغې سره سره د ایم این ای چې د دیربالا دی صاحبزاده صبغت الله او دغه شانتې د دې سیمې چې کوم ایم پی ای دی ملک باچا صالح او د دې نه علاوه زمونږ چې د دیر نورم کوم ایم پی ایس دي لکه په هغه کې سینیر منسټر سابقه عنایت الله صاحب موږ دا وایو یاره ډېر قابلیت دی خو په کار ده چې یاره د حلقو نه وځي او د خپل قوم خدمت وکړي که د هغه حلقه یي او که نه خو چې دا کومه علاقه دا کومه ضلع دا کومه زمونږ علاقې دي او دې ته او ترجیح ورکړي او د دې سره سره دلته سیاحت ډېر په فروغ روان شي حکومت ته او د حکومت سره سره د دې ضلع د آمدن کې به هم د اضافې دغه راشي او دلته به خلکو ته روزګار هم میلاو شي دا علاقې چې کوم دا پټي منګه په نظر راځي نو دا ډېر ښکلي دغه دلته دا خلک لګیا دي دا کورونه دي بانډې دی ته موږ په پښتو کې وایو او دا بانډې دي دا اوس ښکلي ځنګلات دي د دې نور هم څه دغه نشته دی دلته صرف او صرف د خپلو دغه ته ناست دي چې الوګان فصل یا نور داسې فصل هغه وکړي او دغه کړي نو د دې خلکو به هم دلته د روزګار مواقع ورته میلاو شي یو ځل بیا زه دا اپیل کوم د خپل سیاسي قیادت نه که هغه د جماعت اسلامي دي که هغه د پیپلز پارټي دي که هغه د پی ټی آی دي چونکې د پی ټی آی په دې وخت کې صوبایي قومي حکومت دی او مطالبه هم د هغوی نه دا کوو اپیل هم ته کوو درخواست هم ته کوو چې دې علاقې روډونو ته ترجیح ورکړي او دلته چې څونه څو زیاده خدمت کېدلی شي د دې علاقې وکړي نو دا خلک به هم خوشحاله علاقه به هم ترقي وکړي او زمونږ دا خلک چې کوم دلته بېروزګاره دي کوم په دې لرو علاقو کې دا کېږي د دې لپاره د روډ ضرورت دی روډ شته دی خو چونکې دومره پورې کوشش پکار دی چې یاره په دې باندې د خرو او دغه په ځای باندې انسانان او د ګاډو سفر دغه شي نو دلته به د خلکو اکسس اسان شي یو ځل بیا زه په آخر کې زه اجازت غواړم د بل پروګرام پورې ستاسو خپل میزبان سید زاهد جان ته د ګړلۍ بیلې نه اجازت ورکوي د الله په امان